که تاسو غواړئ چې ستاسو په خوشحالو کې ستاسو هغه مردگان چې هغه وفات شوي دي، ستاسو هغه والدین او هغه رشتہ دار چې هغه وفات شوي دي، هغه مړي په خپلو خوشحالو کې هغه شریک کړئ د اختر په دې لویو خوشحالو کې. نو د هغې دپاره بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه اول خو څومره زمونږ کتونکي دي، که هغه په ملک کې دي که بهر هیوادونو کې دي، هغې ټولو ته د وړوکي اختر ډېرې ډېرې مبارکۍ، ډېرې ډېرې خوشحالۍ. الله دې ستاسو ټول اعمال هغه قبول او منظور کړي په خپل در کې، او الله تعالی دې زمونږ او ستاسو په ژوند کې ډېرې خوشحالۍ هغه بیا بیا راولي. دا نن چې کومه وظیفه ده دا ډېره اهمه ده او ډېره نایابه ده او ډېر ښایسته عمل دی. که تاسو غواړئ چې ستاسو په خوشحالو کې ستاسو هغه مردگان چې هغه وفات شوي دي، ستاسو هغه والدین او هغه رشتہ دار چې هغه وفات شوي دي، هغه مړي په خپلو خوشحالو کې هغه شریک کړئ د اختر په دې لویو خوشحالو کې. نو د هغې دپاره یو مجربه او ډېره ښایسته هغه وظیفه ده، هغه ستاسو په خدمت کې زه وړاندې کومه. او هغه وظیفه ډېره اسانه ده او په لږ وخت کې هغه کیږي، خو خصوصا بیا د دې اختر د ورځې سره د هغې مناسبت و. ما یې چې زه خپلو کتونکو ته دې مسلمانانو وروڼو ته دغه وظیفه هغه ور وښیمه او دی دغه وظیفه شروع کړي او د هغې نه دی مستفید شي. نو هغه وظیفه دا ده چې سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، دا وظیفه چې کوم ده نو دا به 300 مرتبه تاسو وایئ. 300 پیرې سبحان الله وبحمده دا به تاسو وایئ، او چې 300 پیرې پوره شي خو دا د اختر د ورځې څخه خاص ده. د لوی اختر په ورځ باندې هم ویلی شئ، د وړوکي اختر په ورځ باندې هم دا ویلی شئ. چې کله 300 مرتبه دا پوره شي نو دا به بیا د هغه فوت شده د هغه مړو په روحونو باندې د ایصال ثواب دپاره تاسو وبخئ چې هغه وفات شوي دي، که هغه ستاسو رشتہ دار دي او که عام مسلمانان دي. نو 1000 چې کومه انوارات دي د هغې قبرونو کې به الله تعالی د دې وظیفې هغه د ثواب او د ایصال ثواب د هغې په بدله کې د هغې قبرونو ته 1000 انوارات الله تعالی رسوي. او چې کله دا ویونکی وفات شي نو الله تعالی به د ده قبر ته هم هغه 1000 انوارات هغه ورسوي. نو وظیفه ډېره اسانه ده، فایده یې ډېره زیاته ده، او خصوصا د نن ورځ د اختر د هغې سره د دې مناسبت او تعلق و. نو ما چې خپلو کتونکو عامو مسلمانانو وروڼو ته دا زه وړاندې کم او هغې دغه وظیفه شروع کړي او خپلو مردگانو ته یې وبخي، نو دی په دنیا کې دلته خوشحالي کوي د اختر، هغې به په آخرت کې او په قبر کې هغه خوشحاله شي. نو په خپلو خوشحالو کې خپل مړي هم هغه د ځان سره شریک کوي او دغه وظیفه هغه 300 پیرې تاسو ووایئ سبحان الله وبحمده. د چا هغه والدین وفات شوي دي، د چا هغه رشتہ دار وفات شوي دي، د عامو مسلمانانو په روحونو باندې هغه دا وبخئ سبحان الله وبحمده 300 مرتبه دا وظیفه ووایئ. د دې ډېر لوی هغه اجر او ثواب دی. جزاک الله خیرا کثیرا.